أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږ څلوېښت نمبر آیات دی سورة النساء پنځمه سپاره. من الذين ځنې د هغې کسانو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه بدلوي کلمات عن مواضعه د هغې خپلو ځایونو نه ويقولون او دوی وای سمعنا مونږه اوریدلی دي وعصینا او مونږه نافرمانی کړې ده واسمع او اورا غیر مسمعن نی اوریدونکی وراعنا او لفظ د راعنا استعمالوي لیم بالسنتهم تاوولو د خپلو جبو سره ژبې پتاووي راعینه لفظ درته استعمالوي چې دا د یهودو په مذهب کې بې ادبۍ الفاظ دي وطعنا فی الدین او کنزلي کوي دین اسلام ته ولو انهم او کچرته بېشکه دوی دا خبیثان بې ادبه خنزیران قالو ویلی وی سمعنا مونږه اوریدلی دي د تا خبرې محبوبه و اطعنا او مونږه اطاعت کوو خبره منو واسمع او وورا وانظرنا او وګوره مونږه ته لکان خیرا لهم نو خامخا وی به ډېر بهتر د دوی دپاره واقوم او ډېره برابره خبره به وی ولکن لعنهم الله او لیکن لعنت ویلی دی په دوی باندې الله تبارک وتعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون بس دوی یقین نه کوي الا قلیلا مگر لږ. دوستانو دا د یهودیانو خنزیرانو بې ادبه خلکو بیان الله تبارک وتعالی کړی دی چې دوی نبی علیہ السلام خبرې واوري بیا وایي چې موږ خو دا نه منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راعینه لفظ استعمالوي. الله فرمایي راعینه معنا ډېره بې ادبۍ معنا ده معنا یې دو بېوقوفه زمونږه نعوذ بالله. نبی علیہ السلام به چې بیان فرمایلو صحابه به هم ویل راعینه هغې معنا دا وه چې الله مونږ خیال یا د الله محبوبه زمونږه خیال وساته دا خبره دوباره وکړه. یهودو به دا خبره کوله او خپل منځ کې به سره خندل ځکه چې دوی په لغت کې د دې معنی دا وه چې ای زمونږه بېوقوفه نعوذ بالله من ذلک. نو الله تبارک وتعالی په هغې باندې رد کوي. الله پاک فرمایي چې دوی که اوس توبه طایب شیم صحیح خو دوی کې ډېر کم خلک ایمان راوړي یقین کوي. الله تعالی زمونږ تاسو د بې ادبیانو ساتي. بې ادبي د انبیاو دا د دغې یهودو نصاراو وتیره او طریقه ده او د دغې طریقې نه ځان ساتل پکار دي. هر ځای کې د الله محبوب نامه سړی واوري چې د قدر نه نامه اخلي او په قدر او په احترام ورته ګوري دا د مسلمان طریقه ده. صدق الله العظیم.